نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق روي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كثيرا كثيرا نمادر قابل قدر محترم در ربیع الاول میاشتا او په دغه میاشت کې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دغه دنیا ته تشریف آوری کړی و. هغه سلسله سره علماء کرام اکثر په دغه میاشت کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې بیانونه کوي. او بعض خلک په دغه میاشت کې بدعات او خرافاتو کې اخته شي او هغه لنا ما د عشق او د مینې محبت ورکی. نما عزتمند موږ تاسو په زندگی صحابه کرام کوزو چې صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره څنګه مینه محبت کړی او موږ څنګه داوی کوو آیا د داوو کې رښتیا کې دروغ یو د مینه چې کوم موږ شروع کړی دا مینه صحیح ده که غلطه ده که غلطه وي نو بس توبه وباسو کوشش دا وکړو چې صحیح شروع کړو او که صحیح خواص هم صحیح نمائی رحمت کرا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملاو شلو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دا او دیر لوی باب او دیر لوی بیانین او دیر لوی علم غاڑی خمون مختصر خبریں کہو پگے کلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملاو شلو او د دین کار شروع کړو چې کوم کار دې پر الله تبارک وتعالى دنیا تر لګل او کوم مقصد دې پر الله جل جلاله علیه او هغه مقصد شروع کړو هغه کار شروع کړو نو ټول خپل خپلوان هغه دشمنان جوړ شو. زما عزت مند ډېره سخت خبره ای چې کله ته د حق دین حق محنت شروع کی او تا خپل خپلوان خپل رشتہ دار هغه تا په خلاف شي تا خبره اوریدو ته تیار نه وي ته هغه غم کوي هغه فکر وکوي چې را ما ترز وای ما تربور ما کلیوال ما یار دوست ما تر هغه جهنم نه بچي هغه تا په خلاف سازشونه کوي د انسان له سخت زور ورکوي. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت شروع کړل کفار د باندې ظلمونه شروع کړل. اوس کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دعوت شروع کړل چې زه د الله پیغمبر یم الله پاک ما ته نبوت را کړی الله پاک وحده لا شریک دی دا کوم بوتان چې تاسو جوړ کړی په خپل لاسونو باندې دا هیڅ هم نشي کولای دا خدایان نه وي دا معبودان ندی ذکر دا خبره وکړه او دا خبره کې ټول نه پلانې مرګره وسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وشول او سړو کې به باندې ټول نه پهله ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوړو او زنانو کې به باندې ټول نه پهله ایمان حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها راوړو
کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو دعوت چلاولو ایو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین دعوت ورکړي خلق ولا او خلق ورایثار کړلو وهل ډبول وسره شروع کړ ورته ما عزتمن موږ دین لپاره نو حل خوړلې دي نه می دین لپاره تکلیفونه تیر کړی دي هغه پیغمبر چې هغه مخه الله پاک د دنیا پیدا کړی دا او الله جل جلاله سره مینا محبت کوي الله تبارک وتعالى خپل ملاقات له معراج په شپه باندې پاس اسمانونو له بوزي څمره یو ته محبوب وي څمره یو ته ګران وي خو د دین لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وهل خوري الله یې ګور ویني الله ویني چې ما محبوب وهل خوري دین لپاره یو کس روان د تیار باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ را په یار کې راځي او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا کس خبره کوي او استا مرګره پښتنه یو کا مرګره لره ایثار کړه وې د باور لوي وهله تا وهل د کولو سره شروع کړي وهل د باور سره شروع کړي او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې مینا محبت ته افورن راځي او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لا کفار سي کوي خبره وته کوي و تاسو یو سره په دا ځبانه وو چې هغه دا خبره کوي چې ما الله یا ما رب الله یا ان يقول ربي الله چې دا خبره کوي چې ما رب الله نه تاسو په دا خبره وو کفار چې دا خبره اوریدله کفار ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ایثار کوي یا خاص معلومیږي لکه تم حسابي شوی تم بی دینا شوی او دم رئی وحلو چی وحلو بے ہوش اکلو او زمان عزتمند را وحلی پا چه خبره و خوارد بس مکا بانی و خوارد لیا پا جیدادونو بانی وحلو خوارد دا وحلی صرف و صرف دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی زمینی وجنا و خوارد او بیا زمان عزتمند چی کلا بے ہوشی حالات کے خلق اتنا اخلاص کو او سمړ شي او دې خلک راشي غټه لانجاوي جوړه شي بس پرې اداره به شي په حالت کې کور ته وړلو ما خان ته نږدې ټیم کې په هوش کې راځي مور ته ولاړه مور اسلام نه راوړای امور ته شودو تیار کړی دي شودو ته ګرم کړی چې هغه چې دا لږ وسخه لږ زړه ته باندې ټکور شي لږ سکون ته باندې ملاو شي طاقت ته ملاو شي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل مور ته مور ترڅو پورې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالت نه معلوم کړه تر هغه پرځا شو بناس او زموږ عزتمند ګوره زخمی حالت دی بهوشي نه راوځيږي په پزړه کې رسول الله مینا محبت دی او ترڅو پورې چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نه راغسته چې په کوم حال کې زه تر هغه پورې شو بناس امور دې چې بچو مې غلا څخه وهلو خور او تو وسم یا خبره کوي یا پښتنه کوي او مور چې درسو پر معلومات نه شي تر پر ځا شو د ناس او بچش ما خام د ما خام د چانه پښتنه و هغه ټیم کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خورم ایمان راوړل عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان نه راوړل خوراکي ایمان راوړل او بکر رضی الله تعالی عنہ دې تلاړه هغه عمر خو دې رضی الله تعالی عنہ هغه نه اره ولا هغه نه پښتنه و اے راوستلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څنګه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیر آرام سکون کې امر دې بچي اوس خوشاله وسخه اوس په پته ولګیدله و امر قسم په الله تر هغه پر د شهادت څخه تر څو پر جما په خپل سترګو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه ویل د دوړ زنانا حضرت عمر رضی الله عنه چات کولو په وګ باندې چونکه پردے حکم یا راغره نه وو ابتداء اسلام وا او دار ارقام کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام سره موجود دی آج دې بہت تو ګره زخمی حالاتو کې چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له روچتیږي مینا محبت ده ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عرض کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مشهور دي ما تکلیف ما دردونه ارث الله ختم کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په تنظیم باندې خپل کولو ډېر ته وشارلو صحابه کرام وته دا یو مینا محبت
یا بلا پیغمبر علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته وګتما ورکړه مہر د پاره دا وېسه په دې باندې محمد نمولی دا چې کله په شي مہر لگاو چې خلکو ته پته لګیږي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم وګتما مہر ته لګیدل دی اچھا مو وګتما یو ولا وګتما واپس راوړل درې نامې دي باندې الله رسول یعنی الله او محمد ابو بکر درې نامې په لیکل شوی پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي ابو بکر ته فرمایي چې محمد نامه په لیکل درې نامې جوړات خو نو ته ته درونه نه ویلي درې نامې په لیکل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاسو نامه چې الله د نامې نه ځان لري د مال خوان نه راکوي ځکه چې هر ځای کې کوم ځای کې الله نامه وي تا نامه وسروي نو مال خوان را نه کولو چې تا نامه ولیکم الله نامه وسره نه وي نو ځکه مې وسره الله نامه ولیکل چې الله هم ته خوشحال شي تم ته خوشحال شي او ابو بکر ته وسره لیکل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حیران دی پیغمبر علیہ السلام ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نامه خو معنا لیکل ابو بکر خو معنا لیکل الله جل جلاله حضرت جبرائیل علیہ السلام را لګي پیغمبر علیہ السلام ته سلام کوي او پیغمبر علیہ السلام ته عرض کوي الله را لګل یم چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تا نامه او ما نامه نه جدا کولا نو ما څنګه تا نامه او ابو بکر نامه جدا نه کړل دا ابو بکر نامه اسلام اولی کړه د مینا محبت او صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام سلام دغه عشق مینا محبت ولې کیږي یو صحابي په غزوه احد کې ولګېدل زخمی شولو او د مرګ وخت دی شهادت ته ملاويږي یو مرګره اوسه نږدې دی بل وختونه ته کوي وایي که سوال جواب څه خبره وي راته وکړه چې لګيږي راته وایي او به لګيږي نور څه وی چې ترای وړه هغه زخمی صحابي چې مرګ وخت را نږدې شهادت مرتبه ته ملاويږي هغه خپل مرګري دی وایي چې چل دی چې ما اخري خواهش دی چې مرګ را ترسي چې پیغمبر علیه السلام خالي وینه چې بره رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار وکم بس دا یو ارمان نه ازری پوګه کولو پیغمبر علیه السلام ته ورسولو هغه بهوشه حالت کې دی اخري وخت دی او پیغمبر علیه السلام دا مخامخ او ډېر په خوشاله باندې راوچات شو پیغمبر علیه السلام ته صرف وکتل او په دا حالت کې وته مرګ راغی ګورو ته پته شهید کېږم ته پته چې نور ژوند نه نشته دی په یختم کې هم دغه صرف دا غم فکر دی چې بس یو پیغمبر علیه السلام ورته زموږ زمونږ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین مینا محبت یو سنت باندې زمنا قربان اول حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ادله پیغمبر علیه السلام سره څومره مینا محبت پیغمبر علیه السلام سنت سره څومره مینا محبت و درې مرګره په سفر روان دی ګوره زمای د څومره عجیب خبره ده لکه توجه سره وورو موږ خپل ځان ته لګو ګورو چې موږ خپل ځان د نبی علیه السلام په سنت باندې څومره تابع کړی په یار روان د مرګري وسروي یو ځای کې راځي کندر غونډه راغلو مرګره دې دل د رکشا پر کوي سار شو سوارلنه کوشلو اسه څنګه ته کې ناشته ورګه صلاه تقاضا کوي او 10 ماته او بیا راغلو واپس امرګري دې چې ته خلان وي خالی کې ناشته او 10 مات نه کړو واپس راغلو فورا او دمه نه هم ته نشو دا سره وکړل حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ جواب کی مرګر دا ویسے وغیرہ پیغمبر علیہ السلام سره په سفر کې او پیغمبر علیہ السلام دلته د خپل حاجت پورا کېدو لپاره نه خپل حاجت پورا کول او داسې ماتول ویسے سره په سنت ژوند کې دوی لپاره دلته راغلم چې پیغمبر علیہ السلام او سنت ژوند ګره دغه تایم فکر او دغه تایم خیال چې دلته پیغمبر علیہ السلام ناشته کړی سره او موږ زما عزت مندو موږ څه متابعدار یو پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې زنانه هم جمعات ته راتلې جمعات کې جامع کې شریکېدلې بیا چې فتنه دور راغلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې
زنانه منع فرمایل چې زنانه په کورونو کې منځونه کې جمعات ته مرز ځکه چې دغه فتنه خوريږي او دا حقیقت زمای ځوان ما تاسو زنانه مبارکه څه په خبره کړې چې زنانه ډېره غټه فتنه ده شیطان جال دی نو چې اوس مثال د توګه جمعتون له زنانه راځي نو جمعتون کې عبادت په ځای زیات ګناهونه شروع شي زیات به ګناهونه کیږي نو په دا ځمانه منع راغله منع فرمایله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بہرحال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې زنانه جمعات تراتله او جمعات کې دروازه او دروازه باندې اکثر زیات خجرات لري صحابه ته کله کله راتل خو په کثرت سره زیات خجرات لري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته حکم وکړ فرمایله دا څه چل دی چې دا غریار باندې زنانه راځي نو صحابه کرام د بل یار مارا صحابه کرام په بل یار باندې راځي په دل یار دې مارا وحضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې څومره تابعداري ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دایره خلافت کې زنانه جمعات نه مانه شول نه دروازه کوم داسې پاتې شو دغه زنانه راتلې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر خپل وخت اخیری پورې په دروازه باندې بیان راغله په دا دروازه باندې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام منع فرمایله چې په دروازه باندې اوس نشم اگر چې هغه منع صرف په دا وجه او چې باندې زنانه راځي اوس زنانه څنګه نه راځي اوس په خپل شي باندې وایي چې نه قطعا ځاسي نشم کولای پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو خبره کړې او زه خلاف ورزي و د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دینه محبت دمر مینه محبت او یو موږ زما عزت مند موږ مینه محبت څنګه موږ مینه محبت دا چې بس دغه میاشت راشي او په دغه میاشت کې څه چغوه د مینه محبت او چې د ګرې زمخ کې کم خلک دغه موبایل استعمالوي کوسي علاوه دې چې موږ ټول صحیح استعمال شروع کړو موبایل غلط استعمال نه الله پاک موږ ټول حفاظت وکړي ډېر فتنه خو بس راغلی په کې ټول په کې راګيري د ګرې زمخ کې یو ویډیو د پنجاب راغله او پنجاب کې حقیقت کې دا خبرې دي دغه زخ پر اتل مشران تلي وي تبلیغ کې ګرځېدلي یو لیدلې شي نه په خپل سترګو باندې بنره وسروي جانډې وسروي او موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش باندې خوشحالي مناوو او ډول او غسرونه والا وسرا او درې ځوانانو ته مخه ته غړيږي او درجه ګڼه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش مو خوشاله په دې مت اجر ملایي رضوان عزتمند پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات باندې چې کوم خلق شروع کړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات نه ځان خبر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوم مقصد دې پر دنیا ته راغلی مقصد نه ځان خبر ګره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغلی دې پر چې رسمونه رواجونه بدعات ختم شي او اصل چې کوم دین دغه خلق ته بیان شي نن زموږ عزتمند موږ اصل دین نه خبر یو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته طریقو نه خبر یو پر رسمونه رواجونه کې نظام ډوب کړی او دا ختم دین شوی چې دا دین دی او دا وی چې په دغه الله خوشاليږي په دغه الله راضي کیږي په دغه باندې قطعا الله نه راضي کیږي په دغه باندې قطعا الله نه خوشاليږي نه به باندې اجر او ثواب ملایږي چې کوم رسمونه رواجونه موږ خپل ځان نه جوړ کړی اکثر خلک یو خبره کوي زما عزت مند وي ګوره موږ میلاد کوو هغه میلاد چې کوم رسمي میلاد په 12 تاریخ باندې دوه ځامن فرض کړی هغه خیر چې فرض غني بالکل په 12 تاریخ باندې امیلاد توخه او ګوره په میلاد کې څه غلط شي نه بیانېږي عام ساده مسلمانان ته د خبرو کې راګیر شي دی چې ولا چې مولانا سے خبره خو ټیک کړم خبره خو غلطه نه ده چې به غلط ته هم توخه ته چې به وی تلاوت پکې وی نو تلاوت خوشاله کبد شه نو مې ځکه تلاوت خو ډېر خوشاله تلاوت خو په یو حرف باندې الله جل جلاله لاس تاسنی کې ورکړي په اوریدو ثواب دی په تلاوت کولو باندې ثواب دی نو په میلاد کې په مجلس کې دغه تلاوت وشي او دویم نعتخوانی پکې وشي نو نعتخوانی خو ثواب والا کار دی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف پکې بیان شي نه خوشاله خبره او زموږ ځمن مخ کې مې ناتونه مبارک او خبره کړې و وګوره ناتونه اوردل ثواب دي خو ناتونه چې ناتونه غونډي وي یو خو چې سندرو په طرز نه وي چې سندرو په طرز وي
څو ورځې مخکې موږ ته ملګري راغلي وو نو نظمونه یې لګول مجاهدینو نظمونه یې ولګول ما سره وو نظمونه یې ولګول مولانا بنده څنګه نظمونه دي دا خو مال نظمونه نه یو سندرې دي نو ملګری ته تا سندرې چېرته اورېدلي چې دا سندرې او ما الله بنده دومره خو په دنیا کې ګرځي نو خو ته پته لګېږي چې دا نعت ته سندره دومره فرق خو ته پته لګېږي نو مدا خو ته په دا شوق باندې چې هر څوک یې اوري هغه سندره شوق باندې خپل پوره کوي او ما هغه سندره ترجمه ولا ورکړي دي دا خبره نه چې سندره په طرز باندې یو دویمه خبره ضروري خبره دا چې په نعتونو کې هغه نعتونه چې کومو د شرکی الفاظ استعمال شوي وي زما عزت دا خبره د توجه سره واورو کومو نعتونو کې چې شرکی الفاظ وي چې هغه کې شرک بیان شوی وي نو تاسو غواړئ په انګلیسي کې نعت دی انګلیسي کې ثواب راته ملاويږي الټا په هغه باندې ګناهګاري نو شخص موږ خبره کوله ډېر خبره وي اورېز خپل علاقې نه په فلان کوچ کې را روان وو او په فلان کوچ کې اځ کوم ډرایور وو هغه ډرایور په ګناتونه لګوري نو شیخ ته په بناتونه په دې چې دا الفاظ مناسب دي دا الفاظ مناسب نه دي او زموږ ډېر ساده مسلمانانو په دا نه کوي چې جره بیانات کې کم کم الفاظ په کې صحیح بیان شوي او کم کم الفاظ په کې غلط کوم الفاظ مطلب ټیک دی او کوم الفاظ مطلب غلط نو ډېر داسې الفاظ په استعمالېږي چې هغه د شرک نه ډک وي نو شیخ صاحب یې چې موږ د خپله کیسه کوله وایي زه په ګاډي کې روان یم هغه چې کوم ډرایور دی ځان ته نعتونه ولګولو په نعتونو کې بعضې نعتونه داسې راغلل چې هغه شرک نه ډک شرکي الفاظو پکې وایي ما ورته خبره وکړله چې ګوره ته دا اورې ده په ځای باندې چې سندرې اورې سندرې ترې نه ښې او زما عزتمنو ډېرو خلکو ته ما وایي خبره عجیبه ده چې جره مولانا صاحب خو ډېره عجیبه خبره وکړله چې یخ په ځای باندې سندره اورېدل څنګه ښې شوې سندرې خو سره ښې دي نه سندره مبارک حدیث مبارک کې راځي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وای ګانې بجانې او دغه سندرې د په زړه کې نفاق داسې پیدا کوي لکه څنګه چې په اوبو باندې ځمکه شنه کېږي پټی پرې رازرغونېږي دغه شان په سندرو باندې د انسان په زړه کې نفاق منافقت راوچتېږي او بل زما عزتمند سندرو دومره غلط اثر دی چې حد نه زیات د هر یو شي او اثر وي دا شان دی د سندرو ډېر ګنده اثر دی او زما عزتمند موږ کومه معاشره کې وخت راوي یا معاشره کې خلکو سره ګرځو ملاويږي او دا سندرو کې بعض سندرو داسې الفاظ دي پکې داسې خبرې دي پکې چې هغه موږ زنانه واوري موږ ځوانان واوري هغه حقیقت نه جوړوي ځکه نه خرابېږي گمراه کېږي په باندې او خراب شي به باندې زنانه خراب شي سړی چې ګنده په باندې خراب شي نو لہذا کوشش دا کوو چې سندرو نه اجتناب کوو سندرې نه اورو په خپله او نه چې ګنده سندرې د کور کې پرېږدو امون بعض خلک په کورونو کې زنانو ته ټیپونه لګولي وي هیڅ قسمه ټینشن نه اخلي هیڅ قسمه پریشانی نه کوي چېرې خیر ده بس خبره نه که سندرې لګېدلې وي خیر ده ټیپ ته مړه پروا نه کوي یا په ودونو کې ته سندرې لګولې مړه خیر ده واده څه خبره نه سندرې ښه شی خو نه وایي خو دا خبره باندې ځان کوي چې مولانا صاحب موږ ته خبره کوله چې دا سندرې دنه اورېدل ښه دي نو په څه مقصد وکړله وایي ګوره مقصد دا دی چې ګوره ته شرکي الفاظ اورې نو ته یې ثواب په نیت باندې ورته ذهن کې دی چې زه ثواب کار کوم او د ګناه کار ته ثواب کار ویل د ډبل ګناه شوله او سړی سندرې اوري نو سړی دا نه وایي چې زه ښه کار کوم سړی وایي چې زه غلط کار کوم څوک هم سندرې اوري یا فلمونه ګوري ګانې بجانې ادا نه چې زه ټیک کار کوم بلکې هغه چې چې زه ګناه والا کار کوم زړه کې په باندې پښیمانه وي چې را کار خو ټیک کار نه کوم او کې دې شي الله پاک د سړي له توبې توفیق ورکړي نو کم سے کم ګناه ته خو ګناه یې کنه نو سندرې ته نه پدایق نه دی اخیری نور ما تاسو خبره په تفصیل سره وکړه چې سندرې هم ښه نه دی خدا تاسو تمام مثال باندې کوول نو دغه زمای ځکه داسې ناتونه چې کوم ناتونه کې شرکی الفاظ نه هغه شرکی الفاظ ور ناتونه نه اوري نو خپل خبره لا واپس راځم نو خلک موږ په څه دوکا کوي چې ګوره مولانا صاحب یا ګوره عام خلکو ته خبره کوي نو پلانې خبره وکړي کوي چې په دغه کې تلاوت کیږي تلاوت خو ښه شي نو بالکل تلاوت ښه شي دغه په کې کوم خبره ده هم په کې ناتونه ویل کېږي ناتونه هم کوي دریم په کې علماء کرام بیانونه وکړي
نه بیانم خشوي او زما عزتمند بیان نه خو بګیږي او یقینو ته کم خلق عقل لري کنه او دماغ نه کار اخلي او اپ دغه مجلسونو کې کینی هغه ته پته لګیږي چې په دغه کې قال الله قال رسول بیانېږي بناسي چټي خرافات پکې درای چلو بینم پکې سم کیږي سرورم صدقه پکې کیږي نو سلور شي نه خشین بد شي نه خو پکې یو شیم نشته نو بیا چلا تاسو چې بد دی ګوره زما عزتمند ما تاسو خبر او کړه زه تاسو اوس په مثال سره پوهاوم منځ کول څومره ښه کار دی منځ کول ښه کار دی نوافل کول ښه کار دی او یو سړی راوښتېږي چې زه مازدیګر نه پس نفلونه کوم دته په باندې اجر ملاویږي اجر ته نه ملاویږي چلا مازدیګر نه پس من راغلی یو دویم موږ منځ کوو مثال کے طور پر ماخام نم درے رکعت منځ کو نو درے رکعت منځ کې درے طرح قیام دے قیام ودردل الله ته ودرېږي په باندې انسان ته اجر ملاويږي درې به کې رکوع پر رکوع کولو باندې انسان ته اجر ملاويږي شپږ به کې سجدي په سجدا کولو باندې انسان ته اجر ملاويږي نور به کې ډېر د اجر او ثواب راکړنه دي په سورته فاتحه په کې ثنا تسبیح وغیرہ وغیرہ په ټول باندې انسان ته اجر ملاويږي ورته انسان یې جرمت اجر ملاويږي نو زه ما خام وای درو رکعت په ځای څو کوم سالور وکاو یو رکعت یو څه زیاتی کوم چلا مولانا سے ثواب په ملاويږي غلط شي خو به کوم نه اور کوئی به زیاته وکم یو دوی سجده به زیاته وکم سورۃ فاتحه به کې وته راوې نو ما ته به باندې ډېر اجر او ثواب ملوشي او زما عزتمنو چې کوم سره عقل لري ایو ته چي ایو دې چې ځان نه لګي چټي لګي الله او الله رسول د سینه بیان کړي الله او الله رسول بیان کړي درې رکعت وي درې رکعت او ځان نه چټي ما کا ځان نه چټي کوي ګناګاري کې الټا زما عزتمنو دا دین کې ځان نشي نه کول اجازه قطعا نشته